الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنا دي فاكر رجال سي الله جل جلاله عما نواله په دنیا کې دومره ډېر زیات حد نه حساب نه زیات تر حد زیات انسانان الله جل جلاله دې سفر د انسانانو زخمخ ته الله جل جلاله د مځکې په سر پیرانان وسول دغه پیرانان دا کوم څه لکه د هغه نن سبا چې موږ د الله جل جلاله په نافرمانی کې په مځکې کې فساد سود د الله جل جلاله سره جنګ بیا الله جل جلاله پر جنات باندې عذاب راوست ختم کړي انسانان پیدا کړ انسانان الله جل جلاله خالق انسانانو د پاره یو لک سلوي زر زیات پیش کم انبیاء کرام د دنیا ته الله جل جلاله راوست او د ټول یو لک سلوي زر انبیاء کرام زیات کم پکشه د ټول انبیاء کرام الله جل جلاله سردار یعنی د دغ سردار هغه زموږ استاد نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ټول انبیاء کرام د ټول انبیاء کرامو امام هم دی و ټول انبیاء کرامو ته جمع دور کړی دی او د ټول انبیاء کرامو ورځ په قیامت پر هر نبی هر انسان انس و جنس دا بناری وی نفسی نفسی یعنی خدای بما رحم کې ما سره حساب مکه یو بزما استا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چاوه امتی امتی د ټول انبیاء کرامو د ټول امتیانو شفاعت وکړي ان شاء الله. ترم دوستان الله جل جلاله په قران پاک کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دومره عزت کړی د پر مخ باندې قسم خوړلې دی والضحى زما د قسم د نبی علیه السلام په داسې استم باز په زلفو د په وشانو باندې هم الله جل جلاله صفت کړی حتی کې د توس اکجن سړی د مخ مبارک د اخلاق مبارک د ډیر
زیات الله جل جلاله په قرآن پاک کې زما استاد نبی علیه السلام صفتونه او تعریفونه کوي. محترم دوستان، الله جل جلاله د نبی علیه السلام دومره عزت کړی، دومره قدر عزت کړی دی چې په خپل نبی نه د خپل نامه نه درته ویل چې اے محمد. کله په یو نامه ځکه چې یا رسول، کله په بل نامه ځکه یا نبی اے نبی، کله د ناس په نوم باندې ځکه پر کولای، په خپل نامه ځکه نه پر کولای. څه د وجه د ډیر ګرانواله نور انبیاء کرامو ته الله جل جلاله په خپل نامه ځکه کړی چې موسی علیه السلام ته ویل چې ولار سره فرعون سره کشي کړی ده، په خله په سم د موسی په نامه ځکه کړی. یا ابراهیم علیه السلام، یا آدم علیه السلام ځکه کړی، یا نوح علیه السلام ته، یا داوود. ډیر انبیاء کرامو رسولانو نومونه الله جل جلاله په نامه ځکه کړی، مگر زما استاد نبی علیه السلام الله جل جلاله د پر زلفو قسم، د پر مخ قسم، د پر ځواني او په برکت باندې قسم، دومره نازول انسان او په دغه خبره باندې به موږ تاسو شکر کاږو چې الحمدلله الحمدلله. الهی که صحابه کرام نه یو نه دي، که تابعین تبع تابعین، مجتهدین ائمه مجتهدین، علماء کرام مفسرین محدثین نه یو، امی خو یم په امی خو الحمدلله د نبی علیه السلام امتی خو یم. اوس که د نبی علیه السلام امتی نو بیا به څه کولی؟ که اوس هندو وایي بیا به څه کولی؟ که عیسایي وایي که یهودي وایي بیا به څه کولی؟ په هر حال کې به انسان د الله جل جلاله پر دې خبره شکر ادا کړي. الهي نبی علیه السلام نه را باندې ولدی چې کوم چې نبی علیه السلام په خپل سترګو مبارک لیدل، هغه ته ویل کېږي صحابي. چا چې صحابه کرام لیدلي دي په سترګو، هغه ته ویل کېږي تابعین. چا چې تابعین لیدلي دي هغه مجتهدي ویل کېږي. دغه رقم پنځه تر دا پورې الحمدلله نو علماء کرام ماته دې حاله پورې چې الله جل جلاله د مځکې پر سر ډېر انسانان راولېږل، څوک له ایمان خلاص، څوک د الله جل جلاله په جنګ باندې تللی، چا د خدایي دعوه کړې، چا د نبوت دعوه کړې، د الله جل جلاله عذاب او قهر نظام برابر کړی. موږ الحمدلله ملنګان خاکساره در په دره، خو الله جل جلاله موږ د خپل د نبی علیه السلام د امتیانو نشه لیست نه باسي. محترم دوستان، الله جل جلاله و نبی علیه السلام ته وایي یو څه وخت قدر په نبی علیه السلام باندې وحی نه نازلېدل. د وحی معنا جبرائیل امین به نور ته د الله جل جلاله پیغامات نور ته ورلوي. څه وخت قدر بیا بل الله جل جلاله د په سوال په عرض کې ورته وایي والضحى، زما د قسم د سهار په رڼا باندې چې ستا د مخ مبارک رڼا ده، واللیل اذا سجى، زما د قسم په هغه توره شپه باندې چې هغه خوره شي ستا زلف مبارک، قسمونه پر مخ مبارک، په زلف مبارک، په ویښتانو، په څڼو مبارک. ما ودعك ربك وما قلى، الله جل جلاله ورته وایي نه یم له تا بېزاره، نه مې دې له تا مخ اړولی ای زما رسوله، ای په ما ګرانه محبوبه، له تا نه یم بېزاره، له تا نه یم خوابدی، له تا مې نه دی مخ اړولی. کفارو به په خپل کلي کې په خپل بازارو کې اعلانونه کول چې پر نبی علیه السلام اوس جبرائیل امین وحی نه راځي، خدای پاک زه خوابدی دی. بیا نبی علیه السلام ته وایي والآخرة خیر لک من الأولی، د دې دنیا تر ژوند بهتره و تا ته د آخرت ژوند دی راسه زیاته، راسه د دنیا تر ژوند مه یې خوښوه، دنیا ژوند آخرت ژوند ته خوښ کړه، راسه و ما ته راسه. محترمو دوستان، دغه میاشت دغه رجب المرجب خدای تعالی غالبا د دغه په اویستان باندې نبی علیه السلام الله جل جلاله و عرش ته ور وغوښتلی،
پر کوم ځای کې الله جل جلاله دی هلته یې وغوښتي بیا پر خپل عرش پر خپل کرسۍ باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام عرش مبارک ته ورسېد نبی علیه الصلاة والسلام چپلې مبارک کښلې خپلې چپلې کې مبارک کښلې نو بیا دا کرسۍ ته ورختوي الله جل جلاله د غیب څخه اواز ورته راغی چې د الله رسوله د الله محبوبه چپلې کې مه کاږه دا ستا چپلې قدرمنه دي تر دغه کرسۍ ورته انسان سوچ ما ته د چا امتیان دا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم انسان نه دی په خبر نبی علیه السلام څوک د چا امتی د نبی علیه السلام نوم یې نه دی زده د پلار نوم یې نه دی زده کور قبیله نه دی زده یو دغه یو ماته نه دی معلوم معجزې او ماته نه دی معلومې اشي انسان چې یو سړی چې یو چا ته وایي لاړ سره په پلاني کلي کې پلانی ملک دی کله یې ورته لاړ بسې بسته پاکستان او په پنجاب کې ملک له ملک سره ملاو شي اشه دا سړی به لاړ په پنجاب کې به کوم ملک سره ملاو شي نه د ملک نشان ورته ستا نه د ملک کله ورته معلوم دی نه کور ورته معلوم دی نه د ملک خاندان ورته معلوم دی ما ته خو د نبي علیه السلام امتیان وځان ته وایو یوازې د نبي علیه السلام معجزې معلومې د نبي علیه السلام اخلاق د نبي علیه السلام آداب دغه احترامات دغه لمونځونه دغه عبادتونه دغه تکرارونه دغه افعال الټا د نبي علیه السلام د حدیث خلاف کار کوي مسله له ځان ورکو مړه به تره بسي الله غفور رحیم ذات دی یو انسان غټ عالم ډېر غټ عالم دی په شراب باندې اوږدوي شراب ته خوند ورکوي د شراب شي یو ورځ عالم آل د خپل د دې د عالم د مين زخالو کې خادم زخه نوکرانی زخه چې عالم څنګه چوکې د ساتي چاو دی لونی دا شراب چې انسان ساتي شراب چې پر غاړه اړي وای خدای غفور رحیم ذات دی والبس نن ما شان کې شراب په غاړه اړول کله دا الله غفور رحیم ذات ته ورته چې دا الله غفور رحیم ذات بشک دی خو قهار هم دی تا خو نو دې زه یو قانون خلاف کار کوم دی خرول خلاف کار کوم بزرګ الله غفور رحیم دی مگر هغه سزا لري جزا لري الله جل جلاله مثقال ذره خيرا يرى مثقال ذره شرا يرى دا چت سوري به چکشنه در مر رڼا تر اکشته په دې رڼا کې چې کومه غوړانګه اکشنه کښنه خاصي ګرځي د علماء کرام فرمایي تر د خاصي کښنه خاصه ده د خاصه قدر حساب کتاب هم کې انسان سره د خاصه قدر چې انسان چې څنګه درونه چې اغران سره راځي سي به چې انسان ته ګورې انسان نه سم مولای په څون ډیر شان تر دغه هم چې دانې ځخه الله جل جلاله حساب مثقال ذره خيرا يرى کله دغه ذره قدر خیر چې حساب کړي ول الله جزا ورکړي مثقال ذره شر يرى کتر دغه هم چې جزا سزا ته بدکار ته کړي الله جل جلاله سزا ورکړي تم دوستان نبی علیه الصلاۃ والسلام په اووي سره جبل مرجب په دغه میاشت کې لاړ د الله جل جلاله ملاقات نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه نبی دی محترم دوستان فالله جل جلاله دومره ګران دغه ځتیم غوښ کېږي ډیر انبیاء کرام د الله جل جلاله سره هم کلام سوي څنګه نمای په خوب په خوب نمای یو نبی موسی کلیم الله عیسی روح دا ستم لاړی د غره پر الله جل جلاله ته ویل چې زه تاوینم زه ستاسو دغه غواړم هغه ته ویل نبی الله جل جلاله ته فرمایل راس له تر غره تر راسه ډیر راځنه صاحبانو بلبل د مکه مشرف مخه کاویش مخه غټ ورد ول د غره تر د غره پر سر باندې ته ودرېږه بیا به زه وتا بیا به وتا سره وجه غشترو ملاوس او ته سرانه زه متل کتابون درکړم ستو مروي سورته له اے الله زرا ورسدم ته اوس په ماته ځان اشکار کړ الله جل جلاله په قران پاک کې قران مجید آیات مفهوم دی تفسیر دی الله جل جلاله خپل د رونا د خپل نور د خاصه د پر غره باندې واچ غره د زری زری سوري هغه پر هغه ځای باندې به وشه سوري او وې
چې بېشک الله جل جلاله تا نشم لیدلی ما ستا د نور رڼا د په رڼا کې اکشنۍ قطره مې غر نه که برداشت زه انسان یم څه برداشت تر اوسه پورې ډېر خلک هغه ځای ته ورغلي د غره وسط ته هغه ځای دی سره چاکونه لور برداشت معلوم دی اجانو صاحبانو زه دی زما او ستا نبي الله جل جلاله خپل عرش کرسي ته وروستلی هلته بیا مخامخ ودرولې نبي علیه الصلاة والسلام ویلې ول زه چې څټ یم د عرش نه بالا لاړم نور غټ درجې دي چې هلته ولاړم چې هلته ودرېدلم یو څوک نسته یو فرشته نسته وبېرېدلم زه داسې قدم مې واصلی د غیب غږ به راوسئ چې مه ځه دی الله رسوله مخ ته قدم مه اخه الله جل جلاله پر تا باندې درود شریف وایي پر دغه ځای ودرېږه الله جل جلاله په خپله پر تا درود شریف وایي او انسان د نبي علیه السلام نومونه په هر مجلس کې تاخیر چرت نه کوي اوري نه هغه خبره ده سبب ورته ورسي د نبي علیه السلام یو تعریف به نه ورته معلومه د نبي علیه السلام یو علامه به نه ورته معلومه د نبي علیه السلام قوم پلار نوم نیکه زویان لوڼي یو شی به نه ورته معلومي اشبه به انسان څه وپېژني انسان به څه وپېژني انسان چې له کوم شي سره مینه محبت لري د هغه شي وځان ته د هغه چې کوم معلومات دي د هغه چې کوم اقوال دي د هغه کوم افعال دي د هغه کوم تاریخ دی هغه به ځان ته معلوموي نیک معلوم دومره خو وکړي چې هغه انسان دومره وپېژني چې د فلانی قوم دی فلانی سړی دی د فلانی زوی دی په دونه کې دنیا ته راغلی دی په دونه کې دنیا ته تللی بس ډېر خلک له دغه خلاص دي هر انسان په خپل ځان کې وګوري محترم دوستان الله جل جلاله چې نبي علیه الصلاة والسلام چې څټ اسمانو ته خېژولی نو نبي علیه السلام په اول دوم اسمان کې دی په یو مجلس باندې روان دی ډېر خلک دي دغه راکشي د دې ژبه پرې کوي بیا غټې ژبې بیا یې فرشتې راکش کړي بیا یې ورکاټ کړي جبرائیل امین ورسره دی د نبي علیه السلام سره جبرائیل امین ته وایي ای جبرائیل امینه ته ما ته راشي دا خلک څوک دي چې دا فرشتې دا رقم سزا ورکوي ول ای دا الله رسول دا خلک چې یو بل ته په بد نومو باندې وایي په بد نوم ورته وایي خپل ښایسته نوم نه ورته اخلي بیا چې مخته لاړې بله ټولۍ وله هغه ټولۍ به په عذاب کې ننوتل ختمېدل به وچ کلک به لکه دغه د تیارې چې وچ اوس وسېږي بیا دغه پاتې دومره به سول بېرته به راپورته بیا به دوه بدن برابر شو بیا به په چخې بیا ورته ای د الله رسول دا څوک دی ول دا هغه خلک دي چې په بازار کې به ناست ول یو پر بل به ټوک ټکارې کول خندا یې به کولې د الله جل جلاله ویره یې په زړه کې نه وله دا هغه خلک نور خلک به بیا مخته لاړې بله ټولۍ وله هغه بیا فرشتو رانیولي د سزا ورکوي دا هو بیا نو څوک دننه په نس کې دننه اور بل دی لمبېږي سوځېږي په عذاب کې دی په دردو کې د انسان بیا د الله رسول ته پرېږدي ای جبرائیل امین دغه انسانان څوک دی دا هغه خلک دي ای د الله رسوله دا هغه خلک دي چې سود به یې کولی د الله سره به یې جنګ کولی دا خبره له ذهنه مه باسئ بار بار ته وایم دا خبره له ذهنه مه باسئ د سود علماء کرام نے کہ 2 قسمونه دي 2 قسمونه دا پیمنٹ دا کیش دا ټوټل یو چا خیر نه دی پکې وړي دا سود د الله جل جلاله سره حتم جنگ نبی علیه السلام فرمایي وای چې سود د الله جل جلاله سره جنگ کوي دا غو 2 علامې 2 کار دي کې بد الله جل جلاله سره جنگ اول کار دی چا چې لما سره بد وکړ زما له خاندان له اهل سید سره بد وکړ چا زما له وارثان او علماء کرام دا صحابه کرامو له نور سره بد وکړ دا رقم دې کړ ما سره کوي او څوک سره ما سره جنگ کې نبی رسول فرمایي وای دا رقم دې کړ الله جل جلاله سره جنگ کې مطلب د خبرې دا دی د علماء سره بد وکړ د علماء سره جنگ وکړ علماء په خلاف سره دا رقم دې کړ الله جل جلاله سره جنگ کې ولی دا وارثان د انبیاء کرامو دي نبی رسول په خپل فرمایي څوک چې زما په خلاف څه دا رقم دې الله جل جلاله په خلاف او دوم دا سود
سود دا د الله جل جلاله صراحتا جنگ ښکاره جنگ ټول خلک په دې کې مشغول دي خانه ځان ته مجبوره کړی ته نیت مو ورته کړه الله جل جلاله به تا دې ښه ته راولي نه وایي زه مجبوره شوم ته چې هر څومره مجبوره شې د الله جل جلاله ما نه ځینه مه باسه ته د الله ویره په ځین کې ساته الله جل جلاله به کار غیر در باسه دغه شی نه ځان محترم دوستان بیا چې نبي علیه السلام مخته لاړې ډېرې ټولیانې دا رقم ولیدلې یوه ټولۍ بله ولیدله چې هغه ښځې ولې هغو بیا غیبت کولی د هغو به دا رقم دا ژبې به یوه ژبې به دا رقم د شاله خوا پسې کېدله پسې خټه به وله بیا به یې راکشولې د دوی ژبې په اور چغلې په اور کې به کمېدله بیا به یې راپورته کولې بیا به یې ژبه غټه شوله بیا به یې په اور چغې بیا به یې راوستله دا هغه ښځې دي د الله رسوله چې غیبت ډېر کوي محترمو دوستانو د ټولو خبرو خلاصان اول دا شی په ذهن کښې داس چې د نبي علیه الصلاة والسلام سره خپله مینه محبت ټیټ وساتئ کم از کم ورځ په قیامت چې د نبي علیه السلام مخ ته ودرېږئ درود شریف به په خپله ګویایئ چې د الله رسوله دغه انسان د په تا باندې وویله لاس به په خپله ګویایئ چې د الله رسوله ستا دپاره زما لاس پورته کړی ستا دپاره ښه خیر کار وکړه د الله په لاره کې خوله به دې په خپله ګویایئ سترګې دې په خپله الله نبي علیه السلام د ژغېږي الله ته به ژغېږي چې د الله رسوله دا انسان ستا دپاره دا کار وکړي پر ما باندې دا ستا دپاره دا کار وکړي لاس به په ما باندې دا ستا دپاره دا کار وکړي ای د الله رسوله ستا دپاره په ما خیرات ستا دپاره په ما حج وکړي ستا دا ټوله ته ژغېږه ما حاشا په خپله الله جل جلاله نبي علیه السلام وګویایئ مال به دې الله جل جلاله وګویایئ ژوند زندګي به دې الله ته وګویایئ رقم ورته وایي رقم ورسو الټه به ورته وژغېږم چې د هغه انسان چې تا په خلاف ولوي د هغه انسان چې تا د وارثانو په خلاف ولوي بیا به ورته ورته پړساوي او دومره خبره دا مه یې راواستم له جنګ له سود له بدعته له کفره له شرکه له یو بل باندې تهمت خبره نه اورېدلې بیا تصدیق کول له دغو ځان وساتئ نبي علیه السلام په مفهوم دی وایي چې چا خبره واورېدله دسې دې منې نه چې پلانې کوي چې پلانې سره دا چمه یا منه مه ګر سره مه چې په خپله دې پرته حقیق وکړئ بیا په زړه کې دا تېری چې دا کار داسې شوی یو په بل کې تهمت یو په بل کې غیبت یو په بل کې زنا او درېیم شی دا دی محترمو دوستانو د دغه شي ډېر خیال ساتئ لمونځ جمع وسي خلک د دې مابینځ کې ټوپونه اخي منډه وي دا مه کوه دا ډېر سخته سزا ده ورځ پکې وایي که انسان د دغه سزا ورته معلومه شوله دا انسان پر هغه ځکه باندې ځان میخي 40 کاله خو دغه انسان مخته به تېر نه شي دونه غټه سزا ده او بل محترمو دوستانو مسجد دا د الله کور مدرسه بعض مفسرین دا د الله کور دی بعض محدثین مفسرین دا د نبي علیه السلام کور دغه دواړو کې د خپل ځان د اصلاح دپاره ځئ چې کوم انسان دا نیت وکړي دا سوچ وکړي ته راځه مړه د دغه شان او د دغه لمانځه خو ځان خلاص پر دغه انسان باندې لمونځ بوځي ثواب یې نشته دا رقم دی چې انسان پر سر باندې پیټ پروت دی ته راځه ته دا پیټ ورسه ته وغورځوه بس 1 روپۍ مزرې نشته په دغه نیت راځه چې الهي سبا وطن در روان په دغه نیت راځه پروردګاره ورځ په قیامت د نبي علیه السلام مخ ته به درېږم چې دغه نبي صاحب زما شفاعت کوي چې نبي علیه السلام الله ته وایي چې دا انسان زما امتي دی انسان به څه انسان عملنامه یې کړي خو د الله جل جلاله عذاب قهر به نور پر زیات شي جل جلاله د هر انسان ته د نبي علیه السلام شفاعت نصیب مسجد کې د مسجد ته ځه و مدرسې له چې ځئ خپل اولاد ځان سره بیاس مسجد ته اولاد ځان سره ولئ ورونه خادم یو نوکر بل شریک دکاندار مدرکور یو بل دا رقم وتاک غزازن میله کوي په زوک زور راوړل الله جل جلاله فرمای په قرآن مجید کې دی پیدا قول الصلاه ای انسانان د جمعې په ورځ چې اول اذان وشي تاسو کاروبار بند کړئ دوم بیا وایي چې دوم اذان که وشي که چا سودا وکړه هغه مکروه ده حرامه ده روپۍ انسان خو ډېر اسانه ثمرلی ده دین ډېر اسانه که انسان پر روان شي که انسان ډېر ځان چپ کړي بیا دین ډېر ورته ګران دی
اگر په دې کې څومره خوند په دنیا کې وشي کې بس د دې سره ځاس نه ځان اصلاح لپاره ځي په سپو کې ټوپونه مو واس له دوه منډه مو واس بل خاص شی دا دی د جمعې منځ خلک فرض وکړي بیا سنتونه نور نه کوي دا فرض 12 رکعات منځ جمعې فرض 12 ما ډېر خلک ول چاره ته ویلم در سره 12 رکعات منځ په 12 رکعات اوله 4 رکعات سنت د ماپښین نه پاتې بیا 2 رکعات فرض د جمعې نه فرض دي په مل امام سکیش بیا هغه بعد 4 رکعات سنت د ماپښین د جمعې جمعه په کې ده بیا هغه بیرته خالد 2 رکعات سنت د ماسپښین جمعه کې ده دا منځ به مد الله جل جلاله له قهر خلاصي او بل خیرات صدقه او د عبادت نور عبادتونه نور ذکر اذکار دا به د الله جل جلاله قهر خلاصي مگر موږ له شان ډیر لري خدای ما عالم ذاتي موږ به الله له قهر ځان خلاص کړو خلاص واخرس دعاء وعليك الحمد لله رب العالمين والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه اللهم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها اللهم اغفرهم وارحمهم وتجاوز عنهم الهي تمام انبياء كرام خصوصا النبي عليه الصلاه والسلام بدير بخبر بركات الناس فلو رزقي ودغه شفاعته مشترك نصيب تمام عالم الاسلام والسلام الشفاعه والنصيب ورس په قیامت من پردگار ته د قهار په نظر ومشته مګوره الرحمن الرحیم ذاته ته د رحم د کرم په نظر ته وګوره الهي سمر على الاسلام مسلمانان د دنیا له سوسیدي پردگار د ټول قبرونو ټول قبرونو په حال باندې رحم وکي ټول قبرونو د جنت بغچا وګرځي الهي ورس په قیامت د نبی عليه السلام شفاعت هر امت ته نصیب کړي په خپل دین پر لار باندې ټول توفیق را نصیب کړي الهي ستاسو د په لار باندې څوک روان دي پردگار یو عادت موږ ګرځول پردگار ته په خپل دربار کې قبول منظور وګرځي په خپل دربار کې په عبادت باندې قبول منظور وګرځي په عبادت باندې قبول منظور وګرځي الهي ته خدای خپل د کور دراتلو ستاسو نور دین کې نور کارونه مش توفیق را نصیب کړي جل جلاله ستاسو عذاب د قهر د نظر تمام عالم اسلام په دې جهنم مسته په جهنم مسته پاک پردگار څو بیماران دي که په کورو کې که په هسپتالو کې که په حاضر مجلس کې دي پردگار ته خلا عیب او شفا نصیب کړي او خپل نار ته شفا کړي ته شفای کامله عاجله دائما مستمره او برخه وګرځي پاک پردگار چا اولادونه نستا ته نیک صالح اولادونه نصیب کړي پردگار اولادونه استا نافرمان دي سره د مجد هدایت صراط مستقیم ورته سره د مجد هدایت صراط مستقیم ورته اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين